نه کېږي او دا خبرې راته دا تقدیم دا موږ ته ګرانه ترې وځړېده زیات نه موږ دا ویل غواړو چې د بجلي صحیح کې تارونه خپل کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، زه محمد ابراهیم یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او دا باور لرم چې به خوشحاله یې او د ژوند دغه ورځې شپې به ډېرې زیاتې په خوشحالۍ تېروئ. ګرانو کتونکو دا اوس وخت زه په تحصیل ثمرباغ او ویلیج کونسل ثمرباغ کې موجود یم. دلته کې په اپر جندول کې د بجلۍ ډېره زیاته مسله ده. زه به ورته اپر جندول نه ویم، مقبوضه جندول به ورته ویم. مقبوضه جندول ورته ځکه ویم چې یاره تېره شل پنځه شو کالو نه هلته کې دا د بجلۍ د لوډ شیډینګ دی. یوه ورځ د معیارو نمبر، یوه ورځ د ثمرباغ په درېیمه ورځ باندې د کامبټ نمبر دا شان دا سلسله جاری او په درېیمه ورځ باندې د یو کلي نمبر راځي. په میاشت کې 10 ورځې 10 ورځې د یو کلي نمبر په میاشت کې او د 13-14 غنټې په یو کلي کې بجلی نو بیل 100 روپۍ راځي. دا فیصله په عوامو باندې پرېږدو. تاسو هېڅ چېرې مضمون د پارټي رهنما سره او د ایکشن کمیټې ثمرباغ د ممبر سره موجود یو. د دې سره به هم د ناروا لوډ شیډینګ په حوالې سره خبرې وکړو چې دې څه وایي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د ریحان او د ابراهیم او د پیغام دیر ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ګرانو تاسو ته پته ده چې زموږ د 15 کالو نه د بجلۍ د عذاب سره مخامخ یو د تېر 15 کالو نه او ډېر زیات تکلیف دی په کورونو کې، په بازارونو کې، په جوماتونو کې. ټول هر څه د بجلۍ د لاسه برباد دي. انشاءالله د دې به ډېر زر حل راوځي. په 12 تاریخ باندې سبا د خیره سره موږ د جندول په سطح د تحصیل خصوصا د تحصیل ثمرباغ په سطح په دې سلسله کې یو غټ عوامي احتجاج ارګنایز کړی دی د ایکشن کمیټې د ثمرباغ د سوري د لاندې. نو په هغې کې زه ټول عوامو ته، تاجرانو ته، طالب علمانو ته، زمیندارو ته، سرکاري ملازمینو ته، ځوانانو ته، کشرانو ته، مشرانو ته ټول ته درخواست کوو انشاءالله چې د بجلۍ دا تکلیف دا دور دا ختمېدو والا دی. اوس هم رایښ شوی دی. 13 عید 2 عید تاسو ټولو ته خواست دی چې سبا په دې احتجاج کې سبا 9 بجې د معیارو په خوړ کې بھرپور شرکت وکړئ او دا احتجاج انشاءالله د دې سره به زموږ دا مسله ډېر زر تر زره ختم شي. خاجي تاسو خو ډېره ښایسته خبره وکړه، خو که داسې د احتجاجونه خو نور کله د سلو نه سیوا نور کله شوي دي. که تاسو بیا یو ځل بیا احتجاج سبا وکړئ او بیا هم د بجلۍ دغه صورتحال نو بیا به څه کېږي د نه بعد؟ انشاءالله ابراهیم اروره نور کله احتجاجونه شوي دي او په سلونو احتجاجونه شوي دي. په تېر دور حکومت کې شوي. زه په خپله په سلونو احتجاجونو حصه پاتې شوی یم. دلته پکې راوتي وو، چوکونه هم بند کړي دي. هغه په محدود پیمانه وو. زیات نه زیات موږ د ثمرباغ تاجران به راووتو یا به چې په دې خواوشا کلو څوک به په بازار کې موجود وو هغه به زموږ سره 50-60 کسان راووتل. چوک به هم د 7 منټو دپاره بند کړو. خو دا ځل د دې دپاره موږ خصوصي کمیټي جوړه کړله. ایکشن کمیټي تحصیل ثمرباغ د هغې نوم دی. په معیارو کې موږ صرف د خبردارۍ دپاره کال ورکړی دی. دا زموږ اخرنی احتجاج نه دی، دا صرف زموږ خبردارۍ د وارننګ دی انشاءالله. او د دې نه پس په موږ د خیره سره په تیمرګره کې که دې زموږ په دې احتجاج چا غوږ ونه ګرو نو د دې نه پس په موږ په تیمرګره کې د احتجاج کال ورکوو. په هغې کې موږ د ټولې ضلعې بجلي هم بندو د خیره سره انشاءالله او د ډي سي د دفتر او د ایکسین د دفتر ګیراو به هم کوو انشاءالله. دغه به زموږ بیا فاینل راونډ وي. دا سبا زموږ صرف وارننګ دی انشاءالله. دا ځل به دا احتجاج د مسلې د ختمېدو پورې زموږ جاري دا به موږ انشاءالله مسله به ختمو نو دا احتجاج به ختمېږي. او بل ملګری ولاړ دی دې نه هم د ناروا لوډ شیډینګ په حوالې سره تپوسونه کوو چې دې څه وایي. السلام علیکم، ستاسو نامه څه ده او د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ وعلیکم السلام. زه ثمرباغ سره تعلق ساتم او د بجلي خو بیخي ناروا راغستې د حد نه سیوا. لکه یو ورځ او 3 ورځې نه، یو ورځ او 3 ورځې نه، ځکه چې په میاشت کې لکه 30 ورځې که 30 ورځو کې 10 ورځې زموږ لکه بجلي مسلسل په هغې کې بیا 3 ورځې نه او چې باران وي نو خو بیا بلکل پناه وي. دا بلکل نه ښکاري. حکومت د خلکو ناستې پالتو لکه ووټونه واخېستل دا مشران چې زموږ کوم دي کوم پارټیان هر یو پارټي ده چې نه چې موږ دا پارټي ته ټارګېټ کوو، دا بلکل نه ټارګېټ کوو.
کوم پارټي چې زموږ د پالتو ووټونه واخلي زموږ د مشرانو نه واخلي به یې په هغه کې وعدې وکړي بالکل بجلي ټیک نه بالکل حکومت ته دا پکار دی دې لپاره خامخا اکشن واخلي موږ ته د بجلي ټیک کې ورونو تاسو د خپل حق تپوس وکړئ که تاسو تپوس ونه کړئ تاسو څوک تپوس نه کوي او که زما په شان دا شان زموږ سره ولاړ یې زموږ دا ویډیو شیر کوي لازمي او څومره شیر کولی شي هغومره شیر کوي او که نه نور څه نه شي کولی ځان پانسي کوي او ځان موږ سره یو معذور او ډېر خوږ مشر ناست دی دې سره به هم په دې حوالې سره خبرې کوو چې دې ته د بجلي خو نشته دی خو چې دې ته څه مشکلات شته که نه شته السلام علیکم ستاسو نامه څه ده او د کوم ځای کې څه تعلق ساتئ رحمان اشارکور لال رحمان اشارکور او زمونږ هغه د کلي اشارکور لوند دی موږ د هر قسم تکلیف دی یاره یو زه په خپله معذور یم بل د بجلي خواړو موږ ته د سره یي نه دې خو موږ ته د سره یي نه دا د خبرې راته تکلیف دی وسم نه کېږي نه د شیشه یي نه د بل څه خلکو غلامیان دا نه شیشې اخیستې دي چا څه کوي یا څه کوي زمونږ خو هغه وس هم نه کېږي او که زمونږ خو هغه وس نه کېږي چې بل څو روپۍ راځي بل کله 700 راشي کله 1000 راشي کله 1000 راشي نه دا د نه بجلی دا بل خو چې په تا باندې دا 700 او 1000 روپۍ بل راځي دا خو بجلي نشته هزار پسې راځي چې بجلي وای نو به تاسو پسې خو به 2-2.5 روپۍ بل راتلی نه بالکل همدغه شان ده نو دې وابدا والا څه غوښتنه کوي د موجوده حکومت نه څه غوښتنه کوي د دې نه زه دا غوښتنه کوم چې زمونږ ډېر زیاته غریبي ده واله کې سره ته تکلیف دی شي وزن نه کېږي بجلي دا حال دی دا د دې خبرې وزن نه کېږي او دا خبرې راته مجبوري نو ما سره یو موبایل والا موجود دی چې زمونږ خوږ مشر دی او دوی خو بیلونه هم داخلي اوس هم دا خلک راغلي بیلونه داخلول نو هلته کې د یو بوډا دې سره سلانجه وه چې یاره دا 100 روپۍ به موږ بسې بیل راغلی او سیوا راغلی دی نو دې وویل چې دې کې خو زموږ څه نشته نو دې حوالې سره باید دې سره خبرې اترې وکړو چې دې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دلته کې جي په درېیمه ورځ باندې بجلي نو د ماما پسې هم 120 روپۍ بل راغلی دی نو دا ټوټل ما چې په حساب وکړو نو دلته کې د 3 ورځو دا بل راغلی دی په 10مه ورځ باندې د دیو نمبر یې په هغې کې 15 ورځې لوډ شیډینګ کې 12 ګنټې صحیح شوه په هغې کې چې باران څاڅکي وشو نو بیا 3 ورځې بجلي نه نو دا 2170 روپۍ چې په دیو پسې کم راغلی نو دا د 3 ورځو دی ځکه چې دلته په 3مه ورځ باندې بجلي هغې نه 10 ورځې جوړې شوې 10 ورځو کې 15 ورځې لوډ شیډینګ کې خلکو سره ډېر زیات ظلم کېږي نور کسان چې کم راځي هغه وایي چې زمونږ 3مه میاشت ده چې ټرانسفارمر هم سوی دی کوزه پروت دی او د هغې په مونږ پسې 1000 او 2000 او 15,000 روپۍ راځي ټرانسفارمر یې نشته دی بجلي ورته نشته دی 3 میاشتونه نو زه دغه وایم چې د دوی سره انصاف وشي زمونږ سم دی چې د خلکو یو بلب دی صحیح شوه 10مه په 3مه ورځ نمبر دی صحیح شوه د 2 او 3 ورځو د بجلۍ لکه چې ټوټل له دې نه حساب واچوې نو دا 3 ورځې له دې نه راځي ډېر غټ ظلم دی د خلکو سره د جندول له خلکو سره زه د خپلو مشرانو ته ام پی ایګان ام ان ایګان دې ته وایم چې که بجلي نشته نو چې دا بیل وساغسي چې د 3 ورځو څومره بیل راځي نو چې هغومره پسې راشي او بل شاه زلمی زموږ سره موجود دی چې دا د بجلۍ په حوالې سره سوی دې سره به هم خبره اتره کوو دې خو دا ګریوان هم شته ولې ډېر د ګرمۍ نه تنګ شوی دی او خبر به ورسره کوو چې بیل 100 روپۍ راځي 3000 روپۍ بیل راځي بار غریب پسې او بجلي نشته او بجلي نشته په 3مه ورځ باندې نمبر دی په نمبر کې هم نه کله وایي ګریډ مسله ده کله څه وایي کله څه وایي نو تاسو څه ویل غواړئ د حکومت نه دا ولې څه غوښتنه کوئ موږ دا ویل غواړو چې دا بجلي صحیح کړي دا تارونه خپل غونډ کړي دې سره هم په دې حوالې باندې خبره وکړو چې د بجلۍ څه صورتحال دی بابا جي ستاسو نامه سره کوم ځای کې څه تعلق ساتي السلام علیکم زه نومشي یم د اوسېدونکی یم او یم د ثمرباغ او اوس لکه مخکې تقریبا هره ورځ د بجلي وه او اوس دا بالکل 2-3 کاله وشو چې بس دو شوه په دویمه ورځ شوه او اوس لکه بیا نه 3 شوه یو 3 ورځې نه وي یو ورځې نو خو څه کافر نه یو د دې دغه د ګوسن نه په ښکته
بیا هره ورځ او د ګوسم نه په دې خوا د منډه نه په دې خوا چې کوم دی نو بیا دغه درېیمه ورځ ده کله دا د مسکیني نمبر دی کله د کامبټ نمبر دی کله شونډال نمبر دی او کله د ګنډوري نمبر دی او کله د معیارو نمبر دی بلونه څومره به بل بلونه وروره نن سبا په ما باندې نن سبا تقریبا کم از کم څه کم 10,000 روپۍ راغلي په 3 میاشتو کې چې بجلی نشته بجلی نشته د بل نشته دا بل کم ځای نه راځي دا بل پاکستان نه راځي تاسو ورکوي مونږ ورکوو نو او دغه دا چې وریځې بجلی کنه وریځې بجلی نه چې په اساس کې وشي بجلی نه څو ورځې بیا نه بیا ورکه بیا ورکه نو له حکومت نه د واډاونه څه غوښتنه کوله نو غوښتنه چې دا زمونږ به د عوامو د دغه باندې رحم الله وکړي یو بل شازلمه ولاله دینه به تاسو کو چې دوی په دې حواله سره سوي السلام علیکم تاسو خوګنه مسله بسم الله الرحمن الرحیم زمانو ما تاولاد سمرباغ اوسیدونکو ما د بجلی په حواله سره ډېری خبرې اترې کې غو زبر تشاټ یو څو خبرې وکمه چې زمونږ مشران ول زمیارو په خور کې د احتجاج لپاره کمپاین شروع کړی دی خو دغه ټیک دی په خپل ځای باندې باندې لمر د بجلی اوس په درې مرزي خو نه دریم ګنټه راځي ګنټه پته نه لري چې اوس کې یو ګنټه یا 2 ګنټې نور بجلی بس مرغاش کې نشته بجلی ختم شوی با په تیارو کې د کیمرامین ریحان خان سره خپل قربان محمد ابراهیم لور کې اجازه د لوی الله پامان